دلائلو جنگ دی و بیللو دلائلو جنگ دی و بیللو توان دی شو ختم بینوا بدکرم توان دی شو ختم بینوا بدکرم ما سرم چیڑ رسوا بدکرم ما سرم چیڑ رسوا بدکرم. صلی علی رسوله الکریم. اما بعد خدمتمند اوریدونکو د زمونږ شپږم کلیپ ته په باره د مروجه هیله اسقاط کې تیر کلیپ کې هغه تقریبا 11 شرایط د هیله اسقاط دپاره هغه ذکر شوي وو. دې کلیپ کې به باقاعده 11 شرایط هغه ذکر کوو، نو دا به 22 شرایط هغه پوره شي. 12 نمبر شرط هغه فقهای کرام ذکر کوي د هیله اسقاط دپاره چې کم فقیر ته د مال ورکولی شي دغه فقیر په بدې باندې هغه قبضه هغه لګوي، یعنې دی به دا قبضه کوي، د هغې نه پس به یې چې دی نو هغه ولي ته حواله کوي. که بالفرض د به خپله قبضه کې وانغستو نو دا هیله چې دی نو هغه به صحیح نه وي. فقهای کرام هغه ذکر کوي رسائل ابن عابدین که علامه شامی رحمه الله ويقبلها الفقير او قبلی به دې لره فقیر ويقبضها او قبض کوي وي، قبضه کوي هغه راولي او قبلی وي. ويجب الاحتراز من بقاء السرة بيد الفقير او الوسيء بل كل مرة يصير استلامها لكل منها. نو دا استلام چې دی نو هغه هم یعنې قبضه کول هغه لازمي دي. تاسو چې دی نو هغه ما تاسو ته په اوله کې یو ویډیو ښولې وه، په هغې کې چې دی نو هغه قبضه کول نه وي بلکې هغه هر څه چې دی نو هغه یې ښودلي، بس چې دی نو هغه لاس داسې کوي بل داسې کوي بل داسې کوي او دایرې چې دی نو هغه لګولي، نو هغه دا شرط چې دی نو هلته کې مفقود دی. دغه رنګې 14 نمبر شرط چې دی نو هغه ذکر کوي کله چې د فقیر دا مال هغه د وارث ته یا وصي ته یا وکیل ته چې دی نو هغه حواله کړي، هغه وکیل هغه وارث هغه به هم قبضه چې دی نو هغه لګوي، د هغه قبضه هم ضروري ده. دغه رنګې دغه شرط هم فقهای کرام ذکر کوي. 14 نمبر شرط فقیر چې دی نو هغه کله دته دا مال ورکولی شي نو دی به په دې تفصیل باندې پوهه کړلی شي چې دا مال زه تاله در کومه، په دې کې ته هر قسمه تصرف کولی شي، دا هر څه ستا دي. بیا د هغې نه پس ورته وایي که بالفرض چې کله ولدا ورکړي د تاسو چې دی نو هغه موږ ته واپس هبه کړل دپاره د دې چې موږ پرې د دې مړي چې دی نو هغه څه وکړو د هغه فدیه وغیره ادا کړو، نو دا تفصیل چې دی نو هغه فقیر ته کول هغه لازمي دي. رسائل ابن عابدین که علامه شامی وایي ولاداء السرة طرائق، ډېرې طریقې دي. احسنها ښایسته طریقه دا یعطي الوصي السرة الى الفقیر على انها فدیة، په دې شرط باندې چې دا سره فدیه ده، عن صلاة بقدرها ويقول له او وی به دته خذ هذه السرة عن فدية صلاة سنة او 20 سنين مثلا عن فلان ابن فلان، دا خبره ورته وکړي. او ملکتک یا ورته وایي چې زما ته مالک جوړ کړی هذه عن فدية صلوات سنة عن فلان الخ. او دغه رنګې ويقبلها الفقير، فقیر به قبلی او دغه رنګې قبضه کوي به او دته چې دا پته دا ولګي چې د دې زه مالک شوم، د هغې نه پس که دی په خپله مرضۍ باندې هغه هبه کوي د ده لپاره بیا جایز دي. 15 نمبر شرط چې دی نو هغه فقهای کرام ذکر کوي دا مړی دا به نابالغه یا مجنون لیونی هغه به نه وي. تاسو به لیدلي ډېر اکثر پکې داسې هم وي چې یو ماشوم وفات شي یا یو لیونی وفات شي، د هغه دپاره هم د هیله اسقاط چې دی نو هغه کوي، صرف او صرف د دیو د مشران د خپلو جیبونو ډکول دپاره، صرف دغه خلک چې دی نو هغه د دې نه د ځان د بچ کول دپاره چې هلکه په پلان کې بس یې هیله نه وکړي، په پلان کې بس یې هیله نه وکړي، صرف او صرف د دې نه د بچ کېدو لپاره د هغه لپاره هیله کېږي. حالانکې د دغې شرط لحاظ نه ساتلی کېږي چې دا ماشوم دی دا مړی دا لیونی دی، حالانکې په ماشوم باندې مونځ فرض نه دی، په لیوني باندې چې دی نو هغه مونځ فرض نه دی. نبي علیه السلام فرمایي القلم عن ثلاثة، قلم چې دی نو هغه د 3 کسو نه هغه اوچت کړی شوی دی، عن النائم د وده کس نه حتی یستیقظ، وعن الصبي د ماشوم نه حتی یحتلم تر دې چې بالغ شي، وعن المجنون حتی یعقله د لیوني نه. نو د دې لحاظ دې نه ساتي چې آیا دا ماشوم دی لیونی دی که دا څه دی، خو بس هیله اسقاط چې دی نو هغه دایره جوړوي او هیله اسقاط کوي. دغه رنګې 14 نمبر شرط دغه هیله چې دی نو دا به ریا د سمعت
د ښودنې لپاره چې دی نه هغه نه وي. حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي قال الله تعالی انا اغني الشرکا عن الشرک، زه د شرکاو د شرک نه هغه غنیم. من عمل عملا اشرک فیه، چا چې عمل وکړو په هغې کې شرک و معنا غیري زما نه علاوه د بل چا هغه نیت او اراده یې کړې و ترکته نو زه هغه پرېږدم او د هغه شرک و. وفي روایت فانا منه بریء، زه د هغه نه بری یم. هو للذي عمله، دا د هغې چا لپاره د عمل دی د چا لپاره چې هغه دا کړی وي. دغه رنګې 17 نمبر شرط د دې مړي د میت د منځونو تعداد به هغه معلوم وي چې د منځونه هغه څومره دي، د دې تعداد څومره. نن سبا د دغې د سره لحاظ نه ساتلی کېږي، دغه 2 غنټې 3 غنټې ټایم وي په هغې کې د سره دا لحاظ نه ساتلی کېږي چې آیا د دې مړي هغه منځونو حساب لګولی شوی دی، آیا د دې مړي چې دی نه هغه د کفاراتو د قسم یا نورو کفاراتو هغه حساب لګولی شوی دی، بیا آیا چې دی نه د ده د جایدادونو حساب لګولی شوی دی مخکې چې کوم شرطونه ذکر شو، آیا په دې کې چې دی نه هغه څوک غایب شته دی که نشته دی، آیا څوک پکې ماشوم شته دی که نشته دی، د دې ټول حساب کتاب لګولی شوی دی که نه دی، د دې هېڅ لحاظ نه ساتلی کېږي بلکې صرف او صرف چې دی نه هغه د دې د دایرې او د هیلې سره چې دی نه هغه کار وي چې بس دغه کار هغه وشوي او نور د شرایطو لحاظ نه ساتلی کېږي. دغه هم په دې فقهي کتابونو کې دغه پوره تفصیل هغه ذکر کړی دی. 18 نمبر شرط په دې کې چې څومره بالفرض نقدي ده یا د خوراک څه سامان دي زیورات دي څومره چې دی نه هغه څه وي د دې ټولو چې دی نه هغه به حساب ولګولی شي چې آیا دا د دې منځونو برابر هغه کېدلی شي که نه شي، یا دا یو پیر چې دی نه هغه څومره هیله کېږي یو پیر فقیر ته ورکولی کېږي په دې سره د څومره منځونو چې دی نه هغه څومره منځونو فدیه ادا شوه، بله پیره ورکړی شي څومره منځونو فدیه ادا شوه، تر دې به دا فقیر ته ورکوي او بیا به دا فقیر په خپله مرضۍ سره وسي ته چې دی نه هغه ورکوي تر دې چې د منځونو هغه فدیه هغه ادا کړی شي. دي خو د دې لحاظ نه ساتي، دي چې دی نه هغه دایره جوړه کړي 3 پیرې چې دی نه هغه دایره ولګوي، دا هېڅ پته نه لګي چې آیا په دې 3 پیرو سره د دې مړي هغه فدیه پوره شوه که نه شوه، یا 5 پیرې دایره ولګوي د دې حساب نه لګوي چې آیا په دې سره د مړي هغه منځونو فدیه ادا شوه پوره شوه که نه شوه، خو بس 3 پیرې یا 5 پیرې هغه چې دی نه هغه دایره لګوي او وایي چې دی نه هغه خبره ختمه شوله، د دغې لحاظ هغه دې نه ساتي. دغه رنګې 19 نمبر شرط د دې حیله اسقاط د وجې نه به د یو ناجایز کار کې چې دی نه هغه نه اخته کېږي او هغه ناجایز کار یعنی د مړي په تدفین کې به هغه تاخیر نه راځي. تاسو ته چې اوله کې کوم ویډیو ما ښولې وه په هغې کې تاسو لیدل چې هغه کسانو دایره لګولي هغه حیله اسقاط کېږي او دې طرف ته چې دی نه هغه صحیح جنازه پردی او دې چې دی نه هغه دایره لګولي او جنازه کې چې دی نه هغه تاخیر راځي، حالانکې نبی علیه السلام فرمایي اسرعوا بالجنازه، په جنازه کې تعدي کوئ، فان تکو صالحة کچرې بالفرض دا مړی هغه نیک وي فخیر، نو د ده لپاره غوره دا ده تقدمونها الیه چې تاسو هغه خپل ځای ته هغه ورسوئ، وان تکو سوا ذلک او کچرې داسې وي هغه نیک نه وي بد وي نو فشر، نو دا ډېر ناکاره دی تضعونه عن رقابکم چې تاسو د خپل سټونو یعنې د اوږو نه هغه کوز کوئ او لرې کوئ. مشکات شریف حدیث دی. نو د یو ناجایز کار کې به چې دی نه هغه څه کېږي هغه تاخیر هغه نه راځي، حالانکې دي چې دی نه هغه صحیح د یو ناجایز کار چې دی نه د هغې کې به نه اخته کېږي، مثلا دغه د تدفین چې دی نه هغه مسله شوه حالانکې د دې لحاظ هغه نه ساتي. دغه رنګ چې دی نه هغه د منځونو نه علاوه که بالفرض د قسم کفاره وي نو په هغې کې د 10 کسانو کېناستل یعنې 10 فقیرانو هغه لازمي دي. که بالفرض دا کفاره وي هغه د زهار یا د روجو کفاره وي نو بیا 15 مسکینانو چې دی نه هغه کېناستل دا لازمي دي، هغه به په یو باندې هغه بیا نه ادا کېږي. لکه مراقع الفلاح کې هغه ذکر کېږي صفحه نمبر 439 کې ويجوز اعطاء فدیة الصلوات وصيام ایام ونحمها لواحد من الفقیر، یو ته هغه د منځونو فدیه ورکول هغه هم جایز دي جمله ټوله، بخلاف کفاره الیمین، په خلاف د کفارې د قسم چې هغه یو کس ته نشي ورکولی، حیث لا يجوز ان يدفع للواحد اکثر من نصف صاعین، یو ته چې د نیم صاع نه هغه زیات نشي ورکولی بلکې 10 کسان هغه لازمي دي فی یوم للناس على العدد فيهما، په دې کې عدد چې دی په نص باندې هغه ثابت دی، وکذا ما نص على عدده فی کفاره، په کفاره کې چې دی هغه هم په عدد باندې نص هغه چې دی هغه شته 80 کسان. دغه رنګې 21 نمبر شرط حیله دا په وخت د ضرورت باندې هغه مباح یعنی جایز ګڼل،
که بالفرض دې ته د سنت درجه ورکړی شي یا د واجب درجه ورکړی شي یا د فرض درجه ورکړلی شي نو دا به بیا هغه ترک کولی کېږي. ځکه مرقات د مشکات شریف شرحه د هغې په 3 نمبر جلد صفحه نمبر 26 کې هغه ذکر کوي. قال الطیبي علامه طیبي رحمه الله فرمایي وفيه من اصر على امر مندوب، یو سړی دی په یو نفلي کار باندې هغه چې دن هغه اصرار وکړي خامخا یې کوي او زور پې لګوي وجعله عزما او د هغې عزم او اراده وکړي او دا چې دن هغه واجب لازمي وګڼي ولم يعمل بالرخصة او دې په رخصت باندې عمل نه کوي چې بس کچا وکړو کچا ونه کړو په دغې رخصت باندې عمل نه کوي که څوک نه کوي نو دی بیا اعتراض کوي بلکې شر او جګړه ورسره کوي نو فقد اصاب منه الشیطان دته شیطان رسېدلی دی من الاضلال د ګمراهۍ نه. فکیف من اصر على بدعة او منکرین نو د هغې سړي به څه حال وي چې هغه په یو بدعت په یو ناروا کار باندې چې دنه هغه اصرار کوي او هغه چې دنه هغه خامخا کوي په هغې باندې شر جګړه وغیره جوړوي نو د هغې سړي به چې دنه هغه څه حال وي. اخیری 22 نمبر شرط چې کم هیله وکړلی شي په هغې کې به د فقیرانو له دومره مال ورکړی شي چې هغه پرې خوشحاله شي او راضي شي. حالانکې تاسو به کتلي هغه فقیرانو ته لږې لږې روپۍ چې دی نه هغه ورکړي هغه ټولې پیسې چې دی نه د هغوی هغه ملا هغه په جیب کې کیږي او نورو فقیرانو چې دی نه هغه لږې لږې روپۍ ورکړي. حالانکې علامه ابن عابدین شامی رحمه الله فرمایي ویجب ان یحترز عن کسر خاطر الفقیر د دې نه به احتراز کوي چې د فقیر چې دی نه هغه زړه مات کړي د فقیر د زړه د ماتولو نه به هغه احتراز کوي بعد ذلک وروسته د دې نه بل یرضیه بما تصیب به نفسه کما قدمنا بلکې دی به راضي کړي په دومره څه باندې چې هغه فقیر په هغې باندې خوشحاله شي دومره څه به هغه له چې دی نه هغه ورکړي. نو دا 22 شرایط د دې لحاظ چې کله وساتلی شي د دې لحاظ ساتلو نه بعد چې کوم هیله اسقاط کېږي نو هغه هیله اسقاط به چې دی نه هغه زموږ په نیز باندې هغه صحیح وي. کله چې د دې شرایطو خیال ونه ساتلی شي هغه هیله اسقاط چې دی نه هغه صحیح نه ده هغه ناجایز ده. د دې نه پس انشاءالله د بعضو غټو مدارسو هغه فتوا د هیله اسقاط په باره کې مروجه هیله اسقاط چې د هغوی څه فتوا د دې باره کې چې آیا دا کول جایز دي که نه دي کول غواړي که نه غواړي او دا موجوده چې کوم هیله اسقاط کېږي او کوم چې د فقهاو کرامو ذکر کړی دی د دې په منځ کې چې دی نه هغه فرق څه دی او د دې موجوده هیله اسقاط چې دی نه هغه خرابیانې څه دي انشاءالله په آینده کلیپ کې به اخرنی کلیپ کې به هغه ذکر کوو. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.